ډیلی سوات ټي وي خوږو کتونکو تاسو په دې ویډیو کې دا جاز نه چې دا جاز د امریکای دی او دا د افغانستان په کابل ایرپورټ کې ناشته او روانيږي افغانستان نه امریکای ته. دا ویډیو نه د انګریزي فلمونو سین دی او نه د انډین فلمونو یو پارت دی. دا بالکل اوریجنل ویډیو ده. دا افغانیان ورپورې نښتي دي او افغانیان وایي چې مونږ هم په دې جاز کې امریکای ته لاړې ځکه چې په امریکا په افغانستان باندې جنگ شروع دی او اشرف غنی چې دی نو هغه هم د افغانستان نه لاړو بل ملک ته بدل شو او افغانیان یې دغه شانتي یوازې پرېښوده. د افغان حکومت ټولو طالبانو په خپل لاس کې واخیستو او د دغې وجې نه افغانیانو په دې جاز بسې زور لګولی چې مونږ هم په دې جاز کې لاړې افغانستان نه امریکې ته. نو تاسو په دې ویډیو کې په خپله باندې کتی شئ چې څوک د جاز په پرو پورې نښتي دي او څوک یې په ټیرونو پورې نښتي دي. کوشش یې دا دی چې مونږ په دې جاز پورې ونښتې او امریکې ته پکې لاړې. نو د دې نه پس چې دا جاز کله پاسېدلی دی نو په دې پورې 3 کسان نښتي وو چې یو دی لاول غورځېدلی دی په هوا کې او وروسته پسې دویم غورځېدلی دی او دریم ورپسې هم غورځېدلی دی او ځکه دا غورځېدل کېدی شي چې کله جاز وخیږي او دا په ټیرونو پورې نښتي وو نو کېدی شي چې دا ټیرونه یې رابند کړي او دوی راغورځېدلي. نو په دې ویډیو کې خو تاسو دا 2 کسان ښه آزاد لیدی شوي خو دا ویډیو لرې نه شوي ده نو دا دریم کس نه ښیي. نو ستاسو سره مې دا ویډیو شیر کوله چې افغانستان کې داسې قسمه حالات شروع دي او افغانستانیانو دا ډېر غټ قمقلتوب کړی دی چې هغوی په جاز پورې نښتا وي چې مونږ به لاړ شو امریکې ته. نو ملګرو د داسې قسمه ویډیوګانو کتلو دپاره زموږ د ډیلی سوات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. تاسو ته به په دې باندې دغه شانتي د انفارمیشن ویډیوګانې په ټایم میلاویږي.